د رمضان ریلیف پیکیج د لپاره به آنلاین رجسټریشن څنګه کوو؟ له حکومت د طرفه چې کم 15000 روپۍ ملاویږي د دې رجسټریشن به آنلاین څنګه کوو؟ او کم چې د خیبر پښتونخوا حکومت 10000 روپۍ ورکوي نو د دې رجسټریشن چې دی دا به آنلاین څنګه کوو؟ د دې په باره کې زیاتره کسان چې دغه تاسو کوي موږ ته دا طریقه وښایه چې موږ آنلاین د دې رجسټریشن وکړو. ځینې کسان وایي تا ویلو چې د 9999 نه چې دی تاسو ته به میسج راځي د 5000 روپو نو موږ به د 9999 باندې خپل شناخت کارت ورولېږو نو بیا به دا میسج راځي نو په دغه باندې به تاسو خپل شناخت کارت چې دی دا به نه ورلېږئ. که تاسو ورولېږئ نو د هغه طرفه چې دی تاسو ته میسج نه راځي، میسج بالو راځي د هغو له طرفه تاسو ته میسج راغی نو ستاسو په اکاونټ کې چې دغه روپۍ به جمع شي او تاسو ته به دغه 15000 روپۍ چې دی دا ملاویږي. ځینې کسان وایي د خیبر پښتونخوا حکومت چې کم د 10000 روپۍ اعلان کړی د دې آنلاین رجسټریشن به څنګه کوو؟ نو د دې آنلاین طریقه نشته، دغه اپلاین دی چې ستاسو د ایزي پیسې اکاونټ کم نمبر د موبایل هغه نمبر او خپل شناخت کارت به خپل کونسلر لوري لکه سیکرټری نه هغه به تاسو لا هغه جمع کوي، د هغې نه وروسته چې دی دغه روپۍ به تاسو ته ملاویږي. او کم چې د حکومت د طرفه د 5000 روپۍ اعلان شوی د وزیر اعظم د طرفه نو هغه به تاسو ته د بېنظیرې د روپو سره چې دی تاسو ته ملاویږي. هغه د بېنظیرې کم کسان ته چې روپۍ ملاویږي هغه کسان ته به دغه 15000 روپۍ ملاویږي، د باقي کسان ته چې دی دغه به نه ملاویږي. او کم چې د خیبر پښتونخوا د پنجاب حکومت د 10000 روپۍ اعلان کړی دی نو هغه د نورو کسانو ته چې دی دا ملاویدی شي، خو د هغې لپاره به تاسو دغه رجسټریشن چې دی دا به کوئ نو د هغې نه وروسته به دغه روپۍ چې دی دا به تاسو ته ملاویږي. خو آنلاین د دې څه طریقې کار چې دی دا نشته.